أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آیت نمبر 1 وَإِذَا بَدَّلْنَا أَكَلَةٍ بَدَلْكُوا آيَةً یو حکم مکان آیت فزائد بالحکم دیتا وی نسخ یا منسوخ کېدل. بلا ډېر حکمونه داسیو چې ابتدا کیو لیټران الله تعالی اگر رو منسوخ کړل. نو اوس دغه تولی کوي حکمت د نسخ چې د منسوخي به ور راځي. نو دا برابر نمبر اول چې بتدریج گریجولی یو بهترین حکم طرف ته الله تعالی مخلوق بوزي. نو که بالکل د ابتداء په لازم کوي نو هغه ورته ځنی ته تیار نه مشکل یې ورته. نو د دې وجه الله تعالی دمه په دمه بوزي. مثال لکه شراب دا جایزو په مکی ژوند کې او سلور کاله مدینه کې هم دا جایزو مکی ژوند کې ځکه عرب ای به شراب سکلنا ایو په شراب الانبل پورې مټکې دسته خو ډیر عیاش کړو او بیا به رقص موسیقي کوله. نو ځای خو دومره اډکسیو که فورن ورته الله تعالی وی چې شراب حرام دي ایته په خود ډیر مشکلو ډیر ګرانه و چې پرېښودلې وي. لہذا لومبه ورته الله تعالی وی چې کله د مانځو وخت نږدې کیږي نو شراب مس کوي. لومبه ورته سو وی شراب مس کوي ځکه ډرنګ کې بیا په موږ نه پويږي. نو مسله ضروري ولا ټایم لیمټس کې خدا په تدریج په نو مثلا د سحر د موږ وخت برانه دې کېدو نو مثلا د پیشنمی د وخت نه به شراب پیشاوده سبب د پیشنمی نه به پس به شراب نشکل یا د ماسپخین موسبرانه دې کېدو نو مثلا یو لسنیو بجو نه به شراب سکل پیشاوده. د مازیګر موسبرانه دې کېدو نو مثلا د 2 بجو نه به شراب سکل پیشاوده. خبره ده کړه چې نه د مانزه وخت کې ډرنک نیم چې مانزه باندې کویږم صحیح نورو زین جوړېدو. نمبر 2 دویم حکم ورته وکړو د شرابو عقلی قباحت ورته ښکارا کړو چې شراب او قماربازی جواری موږ ورته جواری وایو قماربازی گیمبلینګ شراب او قماربازی دې سره دشمنی او بغضونه پیدا کیږي. شیطان دا شی ایکسپلایټ کوي نو شرابیان په یو بل ورواچي قتل او قتال وشي وشي دونه شي ځکه ډرنګ نه پويږي. یا یو سړی په قماربازۍ کې ډېرې پیسې بایلي نو مازغې لاړ شي چې مازغې لاړ شي چاته ګټلې نه هغه باندې دسو کې مړي نو بل د دشمنی شروع شي. الله تعالی کوم شی چې دومره لوی فساد طرف ته پوښګي نو دا کار وته ولې نه پرې خبره ده کړه نو دې په سوچ شروع کې واقعي خبره صحیح نورو عقلی نفرت پیدا کېدو نو بد درې مولا گزار را خلاص کړي حرام دي نه مسکي نه غي زینی تور درې مولي چې بد درې حکم راغی چې حرام دي څلورم کال د هجرت باندې به حرام دي نه مسکي او دومره سختو کې موږ دا درې یعنی زینی تور دومره تیار کړیو چې پیغمبر علیه السلام یې کوم لوخي چې سبب سکړي دي یا د شراب جوړ کړی دي یا د شراب خزانه کړی دي دا غلوخي استعمال هم حرام دی. نه سره قیمتي مټکی وي تاسو مټکی وای منګي قیمتي منجو د شراب جوړولو لپاره قیمتي پیاله د شراب اسکلو لپاره صحیح حدیث کې راځي چې بس هر یو سړی مټکی په سر راغستو او درس سره د مدینه منوره چرته ونه نالای په خرڅو هر یو سړی هغه جګ او ګلاس راغستل دا یو په ټوله مدینه منوره کې دا شراب داسې لکه سیلاب بایدل ځکه ذهني تور تیار شي یعنی تور تیار شي. دا یو حکمت. دویم حکمت یو حکم منلو ته عملا
بتدریج پازیټیو سایډ ته دا خو نیگیټیو سایډ ته بوتل څه طرف ته بوتل نیگیټیو سایډ ته شراب نه کوي پازیټیو سایډ ته لکه زکات الله تعالی ابتدا کې زکات فرض نه کړ بس خدا سے آسانی ولا ورکړه اسی مرګره چې د سره گاونډي وي د لږه هلاکیږي او تخیف وس ګره داغه د فیډینګ هم کاوه کنه اګه وګه ودشو ته نه خدای ته پوس کوي یو سړی بربند دی اولاد بربند دی نو اتزان له کپڑے راړي نو خای کرم دې سره جوړې ولې کنه صحیح نو صحابه کرام اپ دې والا سخیان خلکو هغه د زکات د شرع نه بزیات شي ورکو صحیح خو یکدم په فرض کو نه چې دا فرض در باندې ادمره پورشن بور کې یا ادمره پرسنټیج بور کې نو زینی ته تیارول ولس کاله تیار کړ سو کاله ولس کاله نو چې هجرت شو نو پړوندی کاله ورته وې زکات بور کوي 2.5% سو بور کوي 2.5% دا رنګه پروزو کې ابتدا کې ورته داونه چې روزه در باندې فرض دي لوګي راته وي ټول ورځ نه ورته ثواب کار دی د نفس تزکیه ور سره کیږي صحیح شو د سړی فیس ور سره وسوځي صحیح مختلف حکمتونه دي پکې صحیح پکې مختلف حکمتونه دي پکې نو ورته دا وې تاسو نیکو حضرت آدم علیه السلام به هر میاشتې د الله سما سوال سما او پینځل سما دا روزه کولې تبه روزه کولې نو فرض په نه کړې خو اکثر صحابه بني سلي اکثر صحابه نیولې دا رنګ په پاسته کې د منډه ورځ او د ترسډه ورځ دا ډېر برکت والا ورځ ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې ورځ باندې مشرو جنې ولا نو بس صحابه ما غفالو کو فرض نه و نفلی و خو بس دې تیارې د روزه ته نو بس څنګه مایګریټ شو مدینه منوره ته نو پړوندی کاله ورته وې رمضان روزي فرض دي صحیح شو نو دې ته وې د نصح حکمت بتدریج یو شی طرف ته رسول او کله په نصح کې حکمت وی آسانی راوستل څه شي آسانی راوستل او کله په نسخ کې حکمت وی د شینه نفرت پیدا کول د شینه نفرت پیدا کول یا د ذهن اصلاح کول د شینه نفرت پیدا کول یا د ذهن اصلاح کول لکه اوس مشرکین مکه کې دا رواجو چې مطلب مقبره ته د پلار قبر ته د مور قبر ته د نیکه قبر ته د یو عزیز قبر ته نو سجده به کول ورته قبر ته به څه کول نو شرک څه شي دي شرک دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو درز ورکړ وی قبرونو تسلل حرام دي مقبره ته تسلل حرام دي که څوک مقبره ته دا میجر سن دي بس مړه به حق پرېږي چې راند شي مقبره ته قبرونو طرف ته ګورئ نو بس خلک کنټرول شي نتل مقبره ته چې نتل مقبره ته د ذهن اصلاح وشوه چې موږ ورته سجدې ورته کولې پیغمبر علیه السلام خپل هی بند کړل پیغمبر علیه السلام تلل هی بند کړل نو بس پیغمبر اسلام محسوس کړ چې اوس دای سجدې نه کوي اوس سجدو متعلق ذهن صفاشه نو ورته كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر موتاكم ما بتاسو من کولای د قبرونو ځلونه اوس ورځي ورته ځکه مقبره ته سړی لاړ شي خپل مرګ ورته راځي شي مقبره ته سړی لاړ شي خپل مرګ ورته راځي اوس ورځي مقبره ته ورځي اسی ورځي خپل پکې نیم کله کله مقبره ته ورځي چې مرګ در یادېږي سیف الله خان او ذهن کړه خبره یا ابتدا کې چې کله دا د لوی اختر قرباني واجب شو څه شي د لوی اختر موږ قرباني کوو چې دا واجب شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا قرباني ده هغه د پاره غوښه خوراک حرام دی راغینه د خپل قرباني به غوښه نه خوري ټول فقرا او تورګي چاته به ورکه فقیران ته به ورکه نو چې دا غي ذهن کې دا خبر را چې غوښه خوراک مقصد نه قرباني کې چې باربیکیو بکې بلکې قرباني کول مقصد دی څه مقصد دی د دې وجه کوئی شریعت موږ باندې حرام کړی دا چې نه زکات یو تی کنه شم پړې دا زکات په دې بنیاد چې واجب ده او کوم په دې بنیاد چې غوښه به فقراو ته ورکول
صحیح نو چې کله دا وایي د ذهن اصلاح شو چې دا عبادت ته غوښه کول نه دي باربیکیو نه دی دا باربیکیو نه دی دا کباب جوړول نه دی چې ذهن اصلاح شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې كنت نهیتکم عن لحوم الاضاحی ما تاسو منع کړی وای د قربانو د غوښه خوراک نه الا فکلوها وادخروها فی بیوتکم اوس خوریم شي ځان له سٹور کولم شي اوس خوریم شي ځان له سٹور کولم شي خبر دې کړه نه ټول خوري هغه نفلی خبره ده ټول لیم لکه شیشاب ژوند دی نو ته نه څلورم یا بل مثال مشرکین مکه ایله کدی هندوانو په شان سپوته بم سجدي کوي سره کوي سپوته به سجدي کوي هندوان ایله سپو شکل جوړ کړي ایته سجده کوي د سنیک شکل جوړ کړي ایته سجده کوي د زمری شکل جوړ کړي ایته سجده کوي څوک دغه په هیڅ کې نیک سره تر شوی دا بوتي جوړ کړي ها یعنی هر هغه شی چې هغه ته پاورفل ښکاري سپریچوالي یا فزیکلی نو په هغه ته سجده کوي توهم پرستی وي ورته درسوي توهم پرستی کوي نو چې کوم شی کې سپریچوال یا فزیکل قوت آی تخکاری صحیح دا شی باندې نو څوک مشرکین شیخ الله خان هم برکات الله اکبر نو سوي بس پوته سجدي کولې نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې د پاره چې د سپونه نمبر 1 نفرت پیدا شي نمبر 2 د عقیده پیدا کمزور مخلوق مال بس خیر راکړي د ځان نشي بچ کوله نو حکم یې په سپی قتل کوي دا ولیک حکم یې چې سپی مړ کړي یو مهم شروع شو د سپو مړول دې لپاره چې د سپو متعلق ځای کوم عقیده چې دا ډېر پاورفل شی دی چې دا عقیده ختمه ده پاورفل شی نه ځان د مرګ نشي بچ کوله مالا بس خیر راکی صحیح نو بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئی دی عقیدہ برابر شو څه وته سٹاپ اوس سپمړو حرام دي نه بمړې بلا وجه نو دا د نسخ حکمت دی دا د نسخ ها او سیف الله خان اوس د نسخ د حکمتونو پوښ اوس د علم راغی وَإِذَا بَدَّلْنَا كَلَمَةً بدل کو آیت یو حکم مکان آیت الفزائد یو بل حکم والله اعلم والله تعالی خپویږي بما ينزل په حکمت دا حکم باندې چې الله تعالی نازلې چې الله تعالی پرون دا حکم کړو نن منسوخ کو خدای و حکمت ما ته معلوم ده پرون هغه حکمتو نن دا حکمت ده والله اعلم والله تعالی خپوی دی بما په حکمت دا حکم باندې ولزر چې الله نازلې قانون دوی وای چې دا حکم بدل شي منسوخ شي نو قالو دا کافران وای انما خبر دادا انت تو محمد صلی الله علیه وسلم مفترین تد ځان جوړول کې دې حکمونو بس تا نفس چې تا تسوي تو وای خدای راته دا څه ویلېږي پرنه پرې دا خبره کوله نه بدل کړه نه معنا درستانه ثاني خواهشات دي څه شي دي نو الله تعالی جواب ورکړي چې دا څه نه ده بل اکثرهم لا يعلمون بلکې د خلق او اکثریت په دې خبره نه پوهیږي چې نسخ راځي نسخ راځي قل تورتوا نزلوا الله تعالی نازل کړي د قران لا روح القدس پاک روح جبريل امين پاک روح ها جبريل امين من ربک د جانب درفستانا بالحق یقینا ليثبت الذين چې محکم او مضبوط کیا کسان امنو چې ایمان راوړل دي او دن هدایت دي او بشرا بشارت دي للمسلمین مسلمانانو لپاره نو صلی الله تعالی وې چې نسخ کی او بل حکمت داده چې دا د مسلمان د ایمان ټیسټ دی مسلمان د ایمان ټیسټ دی چې پرونه پورې د خدای حکم داو نو مسلمان هغه کو نه ورته وی دا مکه دا کوا نه غریز نه کوي مسلمان ریز نه کوي پس هغه خبره پرې کوي
وینن خدای ویلی دا ویلی نو بدا کو نن پیغمبر دا ویلی نن بدا کو الله تعالی دې سره ایمان مضبوطیږي. ایمان عبارت د دینه دی چې خدای پیغمبر سوی تر دغه پورې لاشه بس دغه نه مخکې بیا دا مونږ چې نه لګ بار پورې نه بار پورې بنه دی که یو قدم بل خره به حرام دی ځکه هغه طالب کې خدا چې درته وي ابو خن ها واپس هغه ځای واپس کېږي له قبله چې څنګه شو. ځکه ما تاسو ته حدیث ویلو چې پیغمبر اسلام فرمایي المؤمن مجاهد فی بیته، مسلمان چې کور کې وي هم د عسكر دی، مسلمان چې کور کې هم د عسكر دی. اما تاسو ته د عسكر درې کوالټیز پکار دي. د عسكر څو کوالټیز پکار دي؟ اول اوبیډینس تابعداري، نمبر 2 ډیسپلن منظم کېدل، او نمبر 3 سیکریفایس قرباني. عسكر کې چې دا درې قرباني کې هم نه هغه کامل عسكر نه دی، هغه باندې اعتماد وکړه هغه د نیمه کې بریدي تختیبه څنګه شرشه هغه تختیبه نه. ولقد نعلموا اتاك سرمونگ پویگو انهم یقولون چې دا کافران وای انما خبر دادا يعلمه تعلیم ورکې د محمد صلی الله علیه وسلم بشر سوک انسان. دا دې چې سوي دا قران متعلق دا د خدای طرف نه دی، دله سوک تعلیم ورکې، دله سوک ورکې تعلیم ورکې. هغه خو بل لفظ وي سوک ولا تعلیم ورکې، خدا سوک unknown no. What they meant by that was known. What they meant by like یو سړی for example حاجی باری خبر وکړه صحیح ازمازم چې کلیک شو صحیح نو فورن ورته وي دا خبره تر چا کړی دا صحیح اوس دا چا کړی معنا دا چې unknown person دی نه he got it and I knew صحیح چې دا خبره it was known to نثار احمد only so he told you صحیح نو زنون خو د نثار نه اخلم خو زوم دا خبره تر چا کړی دا صحیح د دې وجه چې باریم په شمات دانوي چې او اپلای به کړی دا ځکه هغه باټم لاین کې شي ته پته را صحیح نو مشرکین مکوي دته تعلیم چا ور کړی دی محمد داشه صلی الله علیه وسلم څوک ورشایي د مکه بازار کې یو سړی دا غنامو بلعام د نصرانیو عیسایو او دبدا نایفز پیشقوز تاسو وای پیشقوز وای کنه خنجره او چاقو چاړو خنجره سنگین ډریګر ورته صحیح او توری دا به جوړول کارخانه و څه شی و فابریکه و د دې شی نه جوړولو فابریکه و خو سره عقل من سره عقل من سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکله کله بازار ته د مکه چې راغی نو هغه سره بکې ناشته سبوش هغه سره بکې ناشته اوس د مکه والو دې به د کله کله هغه سره کینی هغه ولدا تعلیم ورکی صحیح نو دې بیا کنه کې خپل خلکو ته چې ما ته الله تعالی داسې ویلي دي خبره دین کړه نو صلی الله تعالی جواب ډېر عجیب ورکړي چې هغه بلعام اپ لټرری عربیک باندې واقف نه دي هغه لټرری لینګویج نه دی واقف اپ سلنګ کی خبره کوي اته خبرم کوي کومه عربی کې سټریټ لینګویج کې کومه کې سټریټ لینګویج دا زمونږ د افر امریکن چې وي سړی کویږي نه دیشه او دا ټولو صحیح ای په پرونسیشن دا څه کوي زه په نه پوهیږم که تاسو کویږئ صحیح ځکه په سټریټ لینګویج باندې خلک کویږي لټري لینګویج باندې هر څوک کویږي صحیح نو دا قرآن خو لټري لینګویج ده تعلیمي ژبه ده حکمت ژبه دا د لارو کو ژبه خو نه ده دا تعلیمي ژبه نه الله تعالی وایي چې بلعام دی هغه نه عرب دی نه د عربي لټریچر نه واقف دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د متعلقم تاسو واقف دي دغه مدرسه کتلې نه کتلې ده سکولې نه دی ویلې استاد چرته نه الف با تاسو پټایم چرته نه دی ویلې نو خو هغه استاد د لټري لینګویج نه واقف دی ان د سټوډنټ د لټري لینګویج نه واقف دی او د قران متعلق تاسو هم دا پته ده چې دا د اعلی پای لټري ژبه ده اعلی پای لټري ژبه ده نو استاد هم لټري ژبه نه ورګي د شاګرد هم نه ورګي دا بیا د لټري لینګویج ته ترانسفارم چاته څنګه عجیب انداز سره دا یا شبره کړه ولقد نعلم يقين المنكرين انهم يقولون
چې دوی وای انما خبر دادا يعلمه بشر تعلیم ورکړي د څوک انسان لسان الذي جبدا کسلحدون الیه چې د نسبت کوي غتا اعجمی دغه جبا اعجمی دا صدا اعجمی معنا دا عربین علاوه ټول جبت اعجمی وای وهذا لسان او دا قرآن لغت دے عربی مبین فصیح عربی دا نو اگے سڑی لخو پختل فصیح عربی نوردی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم تعلیم یافتہ سڑے نہ دے لٹری سڑے نہ دے نو دلم فصیح عربی نوردی پوچھے اس دا ویے نو ردی مانا دا شدہ ورطا انسپائر کی سکی گی ورطا وحی کی گی ورطا إِلَّا الَّذِينَ تَاكِ فَرَاكَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ چیمان نساتے بِآیَاتِ اللَّهِ پایتن داللہ لا یادیم اللہ ہدایت نور قیدو الى اللہ ولو غضاب العلیم ادوید پار دردناک عذاب دے انما خبر دادا یفتر الکذبا چجوڑی دروق الذین کسان لا یؤمنون بآیات اللہ چگئی ایمان نساتے پایتن داللہ وَأُولَئِكَ کسانو الکاذبون دوی دروجن لے من کفر باللہ چاچے انکارو کدا اللہ نا من بعد ایمانی پس دا ایمان لدنا یعنی کفر کلمے ہوئے دا کفر خبرے اکڑا دا ایمان نبعاد مسلمانو خسے اکڑا کافر شو مرتد وی ورتا سوئی ورتا مرتد وی ورتا او مرتد انگریزی کی ورتا ہوئی اپوسٹیٹ A-P-O-S-T-A-T-E اپوسٹیٹ ارتداد تو ہوئی دا عمل تا اپوسٹیسی میں پوسٹ ایسی صحیح پولیٹیکل کانسیپٹ کے یا پر سیاسی انداز بانے کہ دے پوسٹ ایسی تصور پیش کے نو دا ہائی ٹریزن کیس دے طور تو ہوا ہے صحیح پولیٹیکل انداز کی کہ سڑے بھی دا امریکی سٹیزن اور دا امریکی دا سٹیٹ خلاف لگیا رہے سازش کی دا کیس سڑے ہائی ٹریزن دے دا سجے دے ہائی ٹریزن اور دا ہائی ٹریزن دا پارا سزا سڑا ہاں Yes, execution. It is para bala plan se chaka. It is bas yo sala ro dunya ki. Sahi sha. No, yo sadi si kalima wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. De Islam citizen de. The citizen de. The Islam citizen de. Or Allah the dagis Islam dagi ruler or king de. Dagi sare. Dagi ruler or king de. Or the dagi king rule da de. Che the state sara cha high treason ko سرکت کوا من بدل دینو فقتلو حدیث کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی سوک مسلمان چی دین خپل بدل کا او کافر شو داغه د پاره سزا سره خبر دین کرام افغانستان کې ستاسو شفیق راستلي راځي په یو وخت کې د موضوع څخه پیدا کیږي یو فامیلی کوټه سریاته افغانان په څانو کې څه نو هیڅ څه کې نه من کفر باللہ چاچے انکارو کا اللہ من بعد ایمانے پس دا ایمان ددنا مرتد شو اس اللہ تعالی فرمائی چی اغبان غضب دا اللہ دا جواب رسول روان دے خو پا دی میس کی یو ایکسپشن کلاس کا پا دی میس کی سو کو یو ایکسپشن او استثناء راوستا چی بعض اوقات سڑے مجبور شی دا کفر کلمے دے لیتا سو شی مجبور شي دغه ګوره بندوق پی خو دی ټوپک پی خو دی ورته ګولای درنه او چې محمد رسول الله دروژن نو د محمد رسول الله متعلق دا ویل چې دروژنو دا څه دی ارتداد دی مرتد کېدل دی اوس دا سره لګیا د خپل مایند اپلای کوي شډای سه دی او شډای نه حکم دا خبره کني حکم کوي کوم د ایمان کیفیت میں خرابېږي کنی حکم ولی ګولای باندې نو نو سال تبدل پارا دو صورت دي یو صورت د سترانګ ویل خبره خدا ده چې مو وایا کدی ولي خو شهید بشي کدی ولي خو شه اتنور د خدای نه سغواړي خو یو سره چې مونږ په شان کمزوري ناغه ته وایي چې وایا خو زړه جج کړم دي څوک زړه جج کا نو کله دې په ایمان مطمئن وي نو د جبه خبره it has nothing to do with your heart د جبه خبره ستاسو سره تعلق نشته نه دا ترجمانی سره سره نه کوي دا ترجمانی زړه کې اوسم دغه عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدای پیغمبر دی
خبر دین کې راځه نو اس دغه سړي په داسې حالت کې کلمه د کفر ویلا نو بیا د هغه ایمان ته اس حرج نه پیخیږي. دغه کیفیت عمار ابن یاسر سره وشو رضی الله تعالی عنه. ټول فامیلی ول هلاک، لار ول شهید کړ حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه. مور ول شهید کړ حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها. رور ول شهید کړ. آخر کې یو دې پاتې شو. نو دې یو پلر سره تړل دی او په زنجیر باندې، اوس په زنجیر باندې لګي او ویني د بدن روانه دي او دا ټول چې د مخ کې مړول هغه مړول هم د دې لپاره چې دی واپس کی چې دې دین نه واپس کی. نو ته پلار دې مرشه واپس کی نه. مور ولا شهید کړ ابو جهل اوس وایي چې محمد دروغجن دی انا صلی الله علیه وسلم. صحیح وینا رور ولا شهید کړ اوس وایي چې دروغجن دی کنه وینا. نو بیا د په حال شروع کړ. نو غریب ډېر به حالت ډېر به حالت داسې کیفیت باندې دی. انو دا وی کاذبون دروغجن ده کاذبون. نو موانه تر پیغمبر علیه السلام چې څو دروغجن دي او چې دا و دروغجن دي. نو څوک سیف الله حاجی غنی حاجی باری سلامت دې کده نو موانه غوسته دروغجن دي پرې خو اوس یې پرې خو دو نو سره د دنه نه خوټ کېده چې دا ما وړي خبره وکړه. بس په منډه راغی زخمي حالت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دار ارقم ته هجی پلار را شهید مور را شهید کړه رور را شهید. زما دا کیفیت بدن کې مه زائد زخم نه خالی نشته. په هر ځای یو زنجیر را خلاص کړی. ورته وی دا وایي چې دروغجن دی. بیمانستانو ما غسله نه مې انټنشن کې کوي صرف دغه لفظ مې ویل چې دروغجن دی. صرف دغه لفظ مې ویل دی زما ایمان خو بلی ختم شوی. نو پیغمبر علیه السلام ورته آیت تلاوت کړ چې نه تا باندې جبر شوی او زړه دې بیا مطمئن په ایمان چې محمد رسول الله الله پیغمبر دی. زړه کیفیت دې بیا هم ټیکو صحیح. نو که په ژبه د زمان نوم مغه ته چې محمد دروغجن دی صلی الله علیه وسلم بیا هم ستا ایمان ته نقصان نه رسیدو. من کفر بالله سوچ کافر شاء الله باندې پس د ایمان ددنا الا من کریا مگر ناغا چې جبر په وش وقلبه مطمئن بالایمان یزوی مطمئن په ایمان باندې ولکن من شرکا بالکفر لیکن هغه څوک چې کلاو شو کفر باندې صدرن د سینې په اعتبار یعنی فرضای ویلا د سینې په اعتبار کلاو شو فراخ شو یعنی په کانسنټ ویلا د زړه د اخلاص ورو کفر کلمه ویلا. فغلیم غضب من الله فدوی باندې غضب د الله جانبنا ولهم عذاب عظیم دوی پر دوی عذاب ذالک عذاب دی وجه انه مستحب الحیات الدنیا چې دای ترجیح ورکا دای خو وګڼه ژوند دنیا غلل اخره په مقابله د اخرت کې. نو مرګ نه ځان خلاص کو او د کفر کلمه ویلا ژوند له په مرګ باندې ترجیح ورکړه او داغه په اساس دین او ایمان پر خدا. نو الله تعالی فرمایي چې چا په دغه اساس دین او ایمان پر خدا اته خدای د غضب مستحق دی. دنیا کې او په غضبي آخرت کې ول عذاب دی. وان الله اتاکی سر الله تعالی لا یاد القوم الکافرین ہدایت نور کے قوم کافرانو تا اولئک الذین ادا کسان آغدی تبع اللہ چسی لگوئے دے اللہ تعالی غلا قلوبهم پزنو دوی بانے وسمعهم وگنو دوی بانے وابصارهم سترگنو دوی بانے واولئک ادا کسان هم الغافلون دا بے خبر خلق دے لا جرم یقین خبر دا اللہم چدا خلق فی الآخرت پاخرت کے هم الخاسرون دے تاوانیان دے ثم ان ربکا اتاکی سر ربستا للذین آغچاتا آجرو چیجت کرے پلارد اللہ کے من بعد ما فتنو پس دا آغنا چی دیر سخت تکلیف تا چولشو کتنا مانا سخت تکلیف
پس دا آج ڈیوے تکلیف تا چولے شو ثم جادو بیائے جہاد کرے دے وصبرو او صبر استقامت کرے دے ان ربکا تاکی سر رفسا من بعد پس دے لغفور یقینا بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے یوم پا غورز بالے تاکی کل نفس چرازی بار نفس جادل غن نفسها چی دے با آرگومنٹ کئی دفل طرفنا نو ہر یو بندے چرازی نو سخو بوئی دا اللہ دربار کے نا چھ اللہ نے تپوس گئی نو سخو بلد یہی سخو بوئی تو جادل غن نفسها دے با آرگومنٹ کئی دخل پر اپنا و توفا کل نفس اپورا بوئی کریشی الیو کستما آغا عملت دکم عمل کردے وهم لا یظلمون دے سر زیادے بنشکولے وضرب اللہ او بیانی اللہ تعالی مثلا مثلا قریتا نو مانا ادادا چھ اللہ تعالی گرزول دے عبرت وضرب اللہ گرزول دے اللہ تعالی مثلا قریتا عبرت یو کلے یو شعر اللہ تعالی یو شعر عبرت گرزول دے یو شعر عبرت گرزول دے اس کم شعر مراد دے شعر دا مکی مراد دے شہر دا مکی مراد دے ذکر دا مکی شعر دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا راتون اولاد دے ما تاسو ته ہسٹری ذکر کړی و تاسو ته ہسٹری ذکر کړی و چې نو ته ولیکې ځل بیا سیف الله خان ته ولیک چې بیت الله شریف کله ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دغلتا حضرت هاجرہ او حضرت اسماعیل ورکوټه معصوم دا راوستلو پرې خودل دې ځای څوک نه صرف یو د خدای کور صرف یو د خدای کور نور شي نه دوی دا تفریح خو ده او واقعا تاسو معلومه ده چې حضرت هاجرہ ابو په څیر دی الله تعالی زمزم پیدا کړ الله څوک زمزم پیدا کړ د یمن یو قبیله دا د مکه معظمه شمال طرف ته کوم غره دی دغه سره لار ده په دې تیرې ده قافله تجارتي قافله په دې تیرې ده نو طرف ته غره لمنه کې لږ آرام کو سې کوله نو دا هغه تناغوی قتل د بیت الله شریف فضای کې چې یو مرغې د هغه الوزي او د هغه مرغې طبيعت دار چې هغه ځایونه چې کوم ځای چشمه وي کوم ځای ته وي چې کوم ځای د وبو چشمه وي هغه دا مرغې اخو بیت الله سره خوا کې تاویږي لا تاویږي خو دغلته خو وبو نشته نو دوه کسان راولېږم تاسو ورشي پته ولګي دا مرغې څه کوي دغلته نو چې را او ته ډېر خسته وبره وته دي او یو بیبي ورته ناستره یو ماشوم ورسره دی یو بیبي ورته ناستره یو ماشوم ورسره دی نو واپس ته کاروان له خبر ورکړ ان ته ډېر خسته وبدي یو تنانه دی یو ماشوم ورسره دی نو دوی راغلو نو د بیګینه اجازه وغوښتو وی مونږ دلته ډېر کې دی شو ناغه ورته ډېر کې دی خو یقینا شي خوب په نه پوزس کوي خوب باندې قبضه نه راوړي دا پبلک ته پاره دي نو په سره پاره دي دا عام مخلوق ته پاره دي ځکه ته خبره ټول له قیمتي شي دي اصله تاسو ملکیت جوړ کړئ خلکو نه پیسې چارج کوئ دي آی وی ټیک ده نو دې دالته ډېر شو حضرت اسماعیل علیہ السلام مونږه ته خدای عرب نه دی ابراهیم علیہ السلام عرب نه دی او هیبرو دی اسرائیلی دی څوک دی یعنی د اسرائیل اساس دی صحیح نو خو هیبرو دی شبه هم هیبرو اسماعیل علیہ السلام دا قبیله کې دنه لوي شو دا د یمن قبیله ده او دې ته وایي جرهم قبیله نامه سره او دا خالص عرب دي پیور عرب ټول نه پیور عرب دي یمنیان دي دا پیور عرب دي او پیور عرب په دې پیژنې دا کوئی بالکل پښتنو سره 100% سم دي صحیح پښتانو مړی کوي یمن واړم بل کار نشته صحیح مونږ هم ډېر سره په غوسه شو صحیح او بس مونږ نتیجه سوچ کوم بس د غوسې اظهار وکړه زه کنټرول نشم کولای یمنیانو د غوسې لکه دا نه چې اوس نشر خو نه بدلی اوس د پښتنو نشر ته بدلول شي صحیح شو تعلیم نه لس کې HD په وګړه صحیح لوګو نه وچړه چې بیا څه کوي صحیح چې مور او خور او لور ارسل یادې کنه یادې صحیح ټول ځان شي ویلې چې ته لس ډیګری لري او ډیګری بلرم خو پښتو کې ټول نړیوال ډیګری ده مور په نس کې ده ډیګری اخو جنس کې راغلی ده
صحیح یمنیان پیور عرب دي خالص عرب دي اسماعیل علیہ السلام عربي دی نه ذکر د دوی سره لوي شي به وادوم دی کې وکړ د سردار نور واده کړ د دوی نه د سردار نور واده کړ او داغه نه 12 بچی پیدا شو داغه نه 12 بچی پیدا شو یو بچی په نامه د قیدار داغه په نسل کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قیدار داغه په نسل کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم تقریبا 21 کاله د اسماعیل علیہ السلام نسل او د اسماعیل علیہ السلام انلاز داغه خپل نسل او داغه د خسرانو قبیله دای مکه معظمه رول کولا حاکمانو سوره کاله 21 کاله قلیټران دای د مکه معظمه د زیارت کوونکو خدماتو کې نقص او کوتاهی راوسته مکه معظمه ته حج له عمره له خلک راتل دای خدماتو کې کوتاهی راوسته یو بل قبیله د خزاعه څه شي خزاعه ناغي پیرال ای په حمله وکړه کوي دې حاجانو خدمت کوي نو تنه کنټرول واغسته صرف کنټرول دی واغسته او صرف کنټرول دی وانه غسته بلکې دوی د مکې نه جلاوطن کړ نو د اسماعیل علیہ السلام خسران دا جلاوطن کړ نو دوی چې جلاوطن کېدل ناغي خوشکه کې بدای سکے کدا وبني دلته ټوله مثلا د سره دغه وبو دا مکه معظمه کې صرف دغه یو وبدي نو څه ته وبنيشته ټوله مکه خارج ته توبه نشته نه مخکې نه اوسه او دا بیا داسې وبدي چې ټول دنیا په اختراع ختمي نه په ختمي پیغمبر اسلام وي خدای دې رحم وکړي زما په انا باندې چا باندې زما په نیا باندې حضرت هاجره باندې چې دا کانی شګي ورته راغون کړل او ته زم 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 اودرګه دا خو چې چینه څنګه راوته نو روانه ده نو حضرت هاجره چا پیر ورته خارې سولې کانی شګي ورته راټول چلا را باندې پیغمبر اسلام وایي ته زما انا ورته دا حکم نه وکړ چې زم زم لکان وعین علی وجه الارض و سمندر شو د زمکه په ساته باندې او واقعي سمندر خو ده پورا سمندر دی کنه سیف الله خان دور غټ سمندر دی چې 15 میلیونه خلک په لګي ای هم اسکی هم پس انړای هم کنه باټی ډکای هم کنه هوټل ته وړي مدینه مړ ټانکر چلیږي خلک په وطن ته ځان تروري جیلونه ډکېږي خلاص دې نشته واجب خیر او د دنیا د ټول نه بهترین او بدی میډیکلی هم د دنیا ټول نه کوم نیوټریشن فیکټس چې په دغه وبو کې دنیا کې بل وبو کې نشته صحیح د میډیکل ګاټ نه نه هاو اوس دغه د اسماعیل السلام خسرانو والا قبیله دې چې دغه تنه وته او حکومت لاس نه لاړ او چې حکومت د لاس نزي او ارت دینه او ارت بم کېده څو کړته عمر ته کېده چې اوسه قابل پات نشي څنګه دې ماره حکومت سره زی نو بل څوک پکې سره ځان تپلار کوم چې پار کې بناس کې مزه وکړي هر کو روان کا دا څه کوي نه کوي دا انسان کمزوري ده انسان سره بلکې هر کو لا پرې ده سپلا خانه دلته چې بینک ته چانه کور اخلي چې پیمنټونه نشي کولای شفقت کوي اب سمات کی شیشه ولا بات کی دروازه ته وړای چې ولا ختم کی ټول دیوالونه ماتره مات کی کني کی ځکه انسان کمزوري ده چې زه په یوزم قرآن له استو نه قابل خو پاتې نشي بینک ریپوزیسیاس نو دغه د اسماعیل السلام خسرانه دا چې موږ دغه تنه وتره نو ته ټول نه قیمتي شي دغه وبوي نو غیلا د اوبول چې نه دا په مټ باندې ډک کړه صحیح او دا ته بیت الله شریف کې د ګولډ یو دوه ډیرز پراته د ګولډ هټ دوه ډیرز اهو حسین دوه حسین د ګولډ هغه هم دا څنګه چې دا ځان سره وړي نشو اوس به مودې پلارونه شي نه به واخلي نو دا خو کوی کړو سره کشمنه والا خو بیا کنه ستو لوی کوی ته یو کړو نو په کې غډیر ډول او بیت الله شریف کې د ګولډ سورډز په پراتو ډیر شیو چې ډیر سمې غړغړ سورډز تورې د ګولډ جوړې دا په کې ورغورځولې دا په کې ها په دا کې ورغورځولې او دا حجر اسود دا بیت الله راوځي دا په کې ورغورځول صحیح
خطر پاسکو دا سوچي صحیح اده پاسه د مړ نه ډک د مړ نه ډک نو دا قبیله خزاعه دی خو لګیاو 300 کال دغلته خو نه دا او بیا صفا کړی نه د زمزم بیا برابر کا نه کې برابر او به هم د بهر راوړي او به څه کولی دا 300 کال 100 کال 300 کال د پیغمبر علیه السلام نکانو کې او مشر نکړي دا غنه مده قصي څه شي قصي قاف صاد یا قصي ابن کلاب دا غپلار کلاب چې کله مړ شو نو مورې د یو شامي سړي سره واده وکړو نو دی ورکوټه معصومو صحیح او شامي هغه شام ته نو خزم ځان سره بوتله چې خزم بوتله دا تاسو پر کټه وایي څه وایي خزم سره کوم بچي چې وي بچندر تاسو ته بچندر وایي نو دا بچندر دا هم ځان سره بوتله صحیح اوس انت د مور د دې بچي هغه بل خاوند نو شو صحیح یو ورځ دغه چرته غرونو سره جګړه رااله پدرونو سره جګړه رااله صحیح ناغي ورته تاغنه ورکړه صحیح به موږ د شام اعلی نصر خلک ته پته نه کیږي څوک دغه ځین کلیک شو چې ولې څوک د دې روډ نه زما پلان نه نو دغه مور ته نو مور ته وی د زمارونو مات داسې تانه راکړه دا زما پلان نه نه ورته دې ما ته وایي چې زموږ نسل داسې فلان فلان وی تو ورته وایا چې زموږ نسل د بیت الله کسټوډیانو دا څه شو د بیت الله کسټوډیانو خو ډېر لوی خلک دي دغه په دنیا کې لوړ خلک سوچته نه صحیح نو دوته څوک استاپلارو کلاب دا غ نسل ان د اسماعیل علیه السلام اولاد د بیت الله کسټوډیان نو بس د مور ته مورې زلته نه پاتې کېږم زم واپس ز خپل ذمہ داری خلک بلته نو بس دې راغې واپس نو چې واپس راغې نو دغلته په دې قبیله خزاعه کې دا غي سردار چې کوم چیف دا غنور سره واده وکړ دا غي نامه ده حبا دا غي نامه ده حبا نو د حبا سره واده وکړ او دغه سردار نارینه اولادونه بل دا یو لوري و دا یې کېوه ناغه چې مړېدو نو دا خپل چارج د بیت الله او د مکه معظمه رول حکومت دا لور ته حواله کړ صحیح خلورته وي چې تخته ټیک کیر نشي کولای د بیت الله نو دا غي د پاره یو اټرنی مقرر کړ څوک یو وکیل ورته مقرر کړ نو ورته د بیت الله ټیک کیر بته کې د کنجي والا کلی تواله وساغه سره چې هغه د واین اډیکټ څه شو د واین اډیکټ او قصي دا د واین ډېر لوی تاجر او قصي شو د واین ډېر لوی تاجر نو دوته ورځ یو بوتل خو هغه وساغه چې وکړه وای بډوي ضروري صحیح هغه ورته سترګې راوته څه ورته جانور کړه صحیح زن فړل دي صحیح شو دا شمپین مختلف نمونه دي نو دا ورته سترګې راوته دا نو کوم تراکه څوک ځکه دا خواهش را پیدا شو ایس کو ورته معلومه پورنه ورته دا خو نو نه راکنه صحیح دور د اخرات په کې دا بوتل بټول درته خو کلی راکې اورته صحیح څنګه دا پاوډر چې وي دا شي هغه ټول کورم ورکې په یو پونه پاوډر باندې کنه ورکې هغه ته کوه دا کور راکا پونه پاوډر دي هغه کومه تاسو تاسو ته راکا څه کې تاسو سوې تاسو así que tiene que hasta que le toman pisando څه چې ټول بدن کې کوجري کیږي صحیح نو به دا کوجري شروع شو خواهشات د هر یو مصاب لاندې خواهش او بوتل درا بیدار شي د کلی راځي نو بس کلی کې واسطه واره دې یو د درنګ څخه خدای خوارته صحیح نو په دې حواله باندې د بیت الله چارج لاس تراله نو دا ډېر انتظامی سره او صحیح
ډېر انتظامی سره دغه باقاعده گورنمنټ سیستم ته ډیولپ گورنمنټ سیستم نمبر اول لوی جرګه جوړ کړه سیو کړ لوی جرګه جوړ او دا غیر لپاره باقاعده بلډینګ جوړ کړ دارون ندوا اسمبلی هال دارون ندوا معنا ها پای کنه اسمبلی هال نمبر 2 دغه دارون ندوا یا لوی جرګه کې د قومي اهمیت ټول معاملې بدل ته فیصله کړي حتی چې د ودونو رجسټریشن هم دغه کې دا د ساين کول یو واده به اله اوکې او لیګل به چې قصي ابن کلاب به ساين یو نظام جوړ هر څه پټان راکړ ممکن د امریکای ور ټول نظام غنځ نه کړي صحیح نمبر 2 په مختلفو وړو قبیلو باندې مختلفې ذمہ داري تقسیم کړي څه وکړه مختلفې ذمہ داري تقسیم کړي نمبر 3 د قومي مشن لپاره جنډه جوړ کړ څه شي بیرغ څه شي بیرغ چې کله په مشن باندې وته نو بیرغ به یو کس به مدار تور کړ چې دا بیرغ والا خلک به ټول تفاعل کوي صحیح سلورم جنگ لانچ کول او سیز فایر کول اوربند کول یا جنگ لانچ کول دا د قصي ابن کلاب ډسکریشنری پاور چې سو پر بدنو ډیکلیئر کړي جنگ باندې شروع کړه او چې سو پر بدن سیز فایر باندې دستخط نو کړي ترې به جنگ سٹاپ کېده نه اوربند باندې کېده دا ډېر پوه سره او قریش چې هغه ډسپرسیو چا پیدا قبیله قریش چې چا پیدا شيو ډسپرسیو خارشیو هغه یې ټول راځم کړم مکه معظمه ته هغه یې ځمکه اعلان کړه مکه معظمه کې نه مکه آباد نو ټنټونو کې خلک اوسېدل اړیږي آباد یو ټنټیج ویلېج مکه معظمه څنګه خیمه ټنټیج ویلېج نو د ځمکه اعلان ته وېزان له پکې کانو د سیمو کور جوړ کړي څوک د کانی کوي نه مضبوط کور جوړ کړي ځان نو قریش ځان له کورونه جوړ کړ خود په پراپرټي ټیکس کې ودا صحیح نه کلا پیسې کې ودا پراپرټي ټیکس چې دا مکیز مکړه تاسو کې د خدای اسم کړه تاسو په کورونه جوړ کړ ټیکس بور کوئی سټیټ کا او هغه څومره پیسې چې په ټیکس جمع کېدې سه په خانه اوبه د حاجیانو خدمت باندې لګولې دا حاجیانو فود دا غي ډرینګ دا غي خوراک کا کستوګنا ټول ذمہ داری د دې پیسو نه پوره کېده صحیح او دې قصي ابن کلاب چونکه وبنوي ماته سره زمزم بن شو بلکې بند کړو سیف الله خان چې خزو ورغله صحیح نو د لولې پاندونه جوړ کړ حوضونه نو د حد موسم نه وړاندې د بل جدینا د 10 ملي 20 ملي نه په وشانو باندې وبراړو شروع کړو سٹور کولې به وب څه کولې او به سٹور اولې او چې د حج موسم براغه او حاجان برا شروع شو نو بیا غټ منګي یې لپاره پیدا کړو نه کې به خرما او دا میوه تاسو وایو راځم تاسو یې راځم ته کشمش نو کشمش او خرما دا به تکولې خدای به کې جوړي چې هغه وو خوږی شیرین شي شربت جوړ شي نو حاجان ته شربت کوی سړي انتظامی سره او دا سیستم دغه سره روانو نو تو ګوره پیغمبر اسلام داغه نکو عبد المطلب داغه پلارو هاشم داغه پلارو عبد مناف داغه پلارو قصي د قصي نه پس عبد مناف انچارج شو او د عبد مناف نه بعد هاشم انچارج شو نو هاشم دې څلور ورونو نو هاشم بیا داغه نو ځات انتظامی سره او په نکوم نمبر یې وړو هغه نه صرف دا چې دلته بیت الله نظام او د ګورنمنت نظام دی یعنی نور مخکوران کې ډیولپ کړ بلکې هغه بین الاقوامی تجارت هم شروع کړ سره ایکسپورټ امپورټ چې بیت الله کسټوډین نو دا سټیټس ایکسپلایټ کړ دا سټیټس ایکسپلایټ کړ نو یو ال سی دا واغسته د روم نه بل ال سی واغسته د پرشیا نه درېمه ال سی واغسته د سیریا نه څلورمه ال سی واغسته د یمن نه پنځمه ال سی واغسته د انډیا نه هر حکومت نه یو ال سی واغسته ال سی پیژنې کړه لایسنس د ایکسپورټ امپورټ لیټر اف کریډټ
ایکسپورٹ او امپورٹ لائسنس واغسته چا پیرا او سنور وړو له مختلف علاقې ورکړي په خپل روم واغسته نور ته دغه پرشین علاقې ته تجارت ستاسو مداري ده ها یمن ته تجارت ستاسو مداري ده انډیا ته تجارت ستاسو به په خپل روم ته وتراته د تجارت کوم له روم ته نو د سیستم نورم ډیولپ کو دغه بعد د عبد المطلب سے هغه انچارج شو دغه بعد مطلب ضرورو هاشم چې کله وفات شو مطلب ورورو هغه انچارج شو هغه چې اکچوالي د دیو لایک اپ اون سن زما کبراره چې د حق مچاره دا غوی دی د مور سره مدینه منوره کې عبد المطلب سره چرته مور سره مدینه د مور د مدینه و نه د مور سره مدینه منوره کې نو مطلب سره په خلاف مطلب تر دی نو چې مطلب د عبد المطلب سره په نوم شیبه ده په نوم سره شیبه نو دې لاړو د شکل نوم ډیر شایسته عبد المطلب سره شکل نه ډیر او شایسته به یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو څه بدن کې روانه یو امانت پکې را خدای امانت بدن کې روانه نو ډیر شایسته نو دې تر چې ځان سره راو ته مدینه منورې نه مکه معظمه ته راځن نشه اته ورسره اوس باندې رستو سورو اوس باندې ورسره رستو مخکې مطلب سره سورو ورسره دا وراره سورو نو مکه والو چې ورته قتل صحیح ناغه خود غلامای زمانه خلق به غلامان غسل خرصول صحیح نو مکی ولا وی انظروا الى عبد المطلب ده مطلب سلیو ته وی عبد المطلب معنا سلیو مطلب عبد المطلب معنا سو غلام ده مطلب غلام ته وی څه شایسته ځوان پیدا کړل بس هغه د نوم شه عبد المطلب نوم شه اگر چې مطلب څه ورته د ما سلیو نه زموږ واره ده د هاشم زوی ده وی څوک ده د هاشم زوی او د بس تاسو لیډر عبد المطلب سره لیډر شه عبد المطلب سے لیڈر شو عبد المطلب سے هغه سیستم قوم چلو چې کمیونیکیشن ډیولپ کړو پلان ډیولپ کړو هاشم سے چې کوم شی ډیولپ کړو هغه هم چلو خدای فکر کو چې دا زمزم دا به کولو ماته ځان دې باندې دا کم ځای چې ما الله تعالی ورته خوب شارک نو په خوب کې ورته ټارګټ کړ خوب کې ورته ټارګټ کې ورته چې دا قضا دغه شروع کا نو بس دې سار راغی او کسان ځان سره راوړل دا ده ما ته خوب کې ښکار شوی نو به ته شروع مړی وسته وای څو وایو یو ورشو براوت صحیح وکنه پکړه کنه څنګه هیڅ ما ته معلومه ده دغه شی نه پراته دي هیڅ ما ته معلومه ده دغه شی نه پراته دي نو حجر اسود امراوسته غینا هغه ډیر د امراوسته هغه تور امراوسته الاخره بعد تدیر کم تجارت چې هاشم سے ډیولپ کړو عبد المطلب او ټول قریش هم هغه روټ استعمالو او هغه تجارتونه وکول صحیح او خلکو بلدی قافله هم لوټلا ځکه ویدار بیت الله کسټوډین دي اصلي به زموږ شیخ سے بوي هغه وخت کافرانو سره اخلاق پکيو د مذهبي خلکو به څنګه خیال به ساته مذهبي خلکو به څنګه وي روز خو زموږ اغلا او اساس ټول د خرزامن دي صحیح وي د خدای خیال نه ساتي د مذهبي مشر بس کار ساتي وګوره ټول قریش ته د ټول دنیا کافرونو اهمیت ورکو ولې دا څوک دي دا کسټوډین دي د الله د کور مذهبي خلک دي نمبر اول یو کوئی دی لایسنس نه ورکړو د دې وجه کسټوډین دي دا حاجانو خدمت کوي د ټول ورته ال سی ورکړو نمبر اول او نمبر 2 لوټ مار بکیدو ډاکې بکیدې په لار قافلې به لوټل شي خو چې کومه قافله به د مکه قافله وا ها لوټ مار تاسو ورته وایي چې څه کولو وایي لوټ مار وایي څه وایي ټوپکیان چې برا پاسه ده صحیح قافله به ورغله نو بځوي چې ورته ورغله دی ورته مونږ مکی جس مې دعا اگر موږ د مرګ لري پښم ازمون د حج مشر موږ د حج مشر ها اته جس مې دعا نو بس کو چې ټوپکیان ته پته لګو دا مکی ولا دي ای ورته جس مې دعا اني هل خدمت نو ورته نه بس مهرباني الله تعالی بل ځای فرمایي چې تاسو ګورئ نه ما تاسو د مکه وجه څومره احترام درکړی ټول دنیا تاسو ته عزت په نظر ګوري او خدای تاسو روکي تاسو ما پیغمبر راځوي نو دې ځای دا خبره کې اعلان وګوره وضرب الله وغرزول دی الله تعالی مثلا عبرت قريه اغشار كانت امنه چې دا شار ډیر په عمل باندې نو چا پیرا د یو شار خلک برا پاسه فلخانه په بل شار به حمله وکړه او به لوټه دا غي شار خلک برا پاسه په یو بل شار به حمله وکړه مکه باندې چانه اٹیک کو
نه چا په بدنیت کوي بیت الله له پار کا دا طرف ته بد نظر نه ګوري نه الله وی ګوره ټول خلک د شپې خوب نه کوي ټوپک ورته چې بل شهر وغیرہ باندې حمله نه کی او مکی والا هغه کولاو کله کې پرته ترېس کې کوي بیت الله دلته څوک نه راځي کانت آمنتن چدا شار په عمل باندې مطمئنتن اسیټسفاید دا شار سو سیټسفاید دا اطمینان دو چیزوں سره راځي دا تولیکه نمبر اول چې ضرورت زندگی فراهم وي د ژوند ضرورت فراهم وي نمبر دویم د اٹیک او د مړولو څخه خطر دی نو بس د مکه خلک ضرورت زندگی خو ته څنګه پرووایډو چې دنیا سره تجارت هر شی اویلیبل هر شی سو اویلیبل او دویم د حمله خطر هم نه و د خلک ډیر مطمئن یا پیها رزق آرات بدیت ضروریات دے رغدن فراقا من کل مکان دا ہر ڈائریکشن نو که د روم لار به بندوا نو پرشین ته به تجارت روانو چې د پرشین لار به بندوا نو یمن ته به تجارت روانو د یمن لار به بندوا د سیریا لار به کولا هوا سیریا بزنس په ختم شو انډیا سره به شروع شو ځکه ټول دنیا روټ ورته کولا هوا یاتیها رزقها رغدا من کل مکان دار جانبنا فکفرت بانعم الله نو دا کله دا شار کافر شد الله نعمتونو باندې نو دا الله نعمتونو دو عظیم نعمتونو محمد رسول الله او قران محمد رسول الله او قران فکفرت بانعم الله دا شار کافر شد الله نعمتونو باندې او محمد رسول الله باندې او قران باندې فاذاقها الله فسواچو دیتا اللہ تعالی لباس الجوع جامد لگے والخوف او دیرے بما کانو یسنغون دے سببا چدی کم عمل کولو چکم عمل کولو دا ریجیکشن دا محمد رسول اللہ دا ریجیکشن دا ہولی قرآن اللہ تعالی فرمائی اگر چدیلے میں کم امن ورکڑو اگر میں تم ختم کرو کم رزق میں ورکڑو قحط نکرا استا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زي ما لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا وسنة وتعالى على الليل وعلى النهار فلنخير محافظا